نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، د رمضان مبارک د میاشتې فضایل شروع. دینه مخکې چې کومه خبرې موږ وکړې، هغې کې اخري خبره موږ دا وکړله چې د روژه ماتي د روژهدار انسان له الله رب العالمین دوه خوشحالۍ ورکوي. یو د روژه ماتي په وخت کې، او دویمه د قیامت په ورځ باندې. کله چې د رمضان مبارک میاشت شروع شي، نو د لومبنۍ شپې نه د اسمان دروازې کولو شي، او هره دروازه د رمضان اخره پورې نه بندېږي. مسلمان بنده چې کله لمونځ کوي د رمضان په شپو کې، نو د هر رکعت په بدله کې ولا الله رب العالمین 2.5 نیکۍ ورکوي. یعنی د 2.5 نیکو ثواب ورله الله رب العالمین لیکي. د یو رکعت په بدله ولا د 2.5 نیکو ثواب ولیکلی شي. او په جنت کې ولا الله رب العالمین یو مکان جوړوي چې هغه مکان به د سرو او د یاقوتو نه جوړ وي. د دې مکان 80 دروازې وي، او هر دروازه به د سرو، په هر دروازه دننه به د سرو او زرو یو محل وي، او په هغې کې به سره او یاقوت لګېدلی وي. بیا چې کله یو مسلمان روژه ونیسي، د رمضان د لومبنۍ ورځې روژه ونیسي، نو د تیر شوي رمضان نه واخله تر د دې رمضان پورې د یوې روژې په بدله کې الله رب العالمین د دې انسان ټول کال ګناه صغیره چې کوم ګناهونه ترې شوي دي، الله رب العالمین ورته هغه ګناهونه معاف کړي. او د لوی ګناهونو دپاره توبه استغفار کول پکار دی. یقینا چې واړه ګناهونه په نیکو اعمالو سره معاف کیږي، او د لویو ګناهونو دپاره توبه استغفار پکار دی. او یا زره فرشتې ورله روزانه د سحر نه د ماښامه پورې د مغفرت دعاګانې غواړي. کم انسان چې په رمضان مبارک کې روژه ونیسي، نو دغه انسان دپاره د سحر نه والې تر ماښامه پورې او یا زره فرشتې د دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. په رمضان کې انسان 20 رکعته تراویح کوي، نو د نورو انعاماتو نه علاوه چې 2.5 نیکۍ ورله الله رب العالمین په یو رکعت سره ورکوي، نو د 20 رکعتو نه 50,000 نیکۍ جوړې شوې. نو الله رب العالمین موږ او تاسو ته صرف په تراویح باندې 50,000 نیکۍ راکوي. که الله رب العالمین چاته وس ورکړی وي، نو د دې نه علاوه چې د انسان ورسره نور نوافل هم کوي. ځکه د هر رکعت په بدله کې د رمضان په میاشت کې که د شپې وي او که د ورځې وي،
د انسان له الله رب العالمین په جنت کې یو لویه اونه داسې وکري چې د هغې د لاندې 500 کاله د هغې د سورې لاندې په سورلی مزل کیدی شي. یعنې دا دومره لوی فضیلت د دې روجې دی نو قضا کول یې پکار نه دي. او که الله رب العالمین چاته وس ورکړی وي او طاقت یې ورکړی وي نو د فرضي روجو نه علاوه د نفلي روجو هم اهتمام کول پکار دی. بل حدیث مبارک کې دی چې جنت ښایسته کولی شي د کال د اول نه تر د کال اخره پورې د رمضان د میاشتې دپاره. د کال د اول نه تر اخره پورې دا سجاوټ کیږي او ډول ډال کیږي صرف د رمضان دپاره. او په جنت کې چې کوم حور العین دي غټو غټو سترګو والا حورانې دي هغې هم ډول ډال کوي د ابتدا د کال نه والې تر آخر د کاله پورې د روجهدار دپاره. کله چې رمضان راشي نو جنت الله رب العالمین ته سوال کوي وی یا الله ما ته داخل کې په دې میاشت کې خپل بندیان یعنی حکم ورته وکړي چې قیامت کې ما ته داخل شي. او غټو غټو سترګو والا حوران هم الله رب العالمین ته سوال کوي وی یا الله مقرر کړي زمونږ دپاره په دې میاشت کې خاوندان ستا د بندیانو نه. نو په دې میاشت کې چې چا په مسلمان تهمت اونه لګولو او نشي والا سیز یعنی شراب وغیره اونسکل نو الله رب العالمین بر د ګناهونه معاف کړي. او چا چې په دې میاشت کې په یو مسلمان باندې تهمت ولګولو یا نشي والا سیز استعمال کړو نو د یو کال نیک عملونه یعنی د هغې برکتونه به الله رب العالمین برباد کړي. په نیکو شپو ورځو کې د نیکۍ ثواب زیاتیږي او ډېر ثواب ورکړل کیږي. خو په نیکو بزرګو شپو کې یا ورځو کې که څوک ګناه کوي نو عذاب یې هم زیاتیږي. پس ویریږئ د رمضان د میاشته کې د الله رب العالمین نه او په دې میاشت کې د الله رب العالمین حکم ومنئ او د الله رب العالمین اطاعت او بندگی وکئ او د الله رب العالمین خوی فزان کې راولئ. ځکه الله رب العالمین همیشه د پاره خوراک اسکاک نه کوي نو بنده د دا یو میاشت د ورځې خوراک اسکاک نه کوي. دا یو میاشت دا د الله رب العالمین د پاره ده. دا نور میاشتې هم د الله رب العالمین د پاره دي خو دا بزرګه میاشت ده د دې د وجې نه د دې نسبت الله رب العالمین ته وشو. ځکه 11 میاشتو کې تاسو د پاره خوراک اسکاک دی چې انسان په دې کې خوراک اسکاک کوي خوندونه او مزه اخلي لذت حاصلوي. خو الله رب العالمین دا یو میاشت د ځان دپاره مقرر کړه چې په دې میاشت کې د خوراک اسکاک نه منع شئ د الله رب العالمین اطاعت او تابعداري پکې وکړئ د ګناهونو نه منع شئ اگر چې همیشه اطاعت ضروري دی. خدا خاص میاشت چې د رمضان میاشت ده یا خاص ځایونه
لکه مکه معظمه او مدینه منوره. په دې ځای کې د الله رب العالمین خامخا اطاعت او تابعداري پکار ده، ځکه چې د بزرګو ځایونو او ورځو کې نیکۍ ثوابونه ډېر لري خو ګناهونه هم عذابونه ډېر لري. نو د رمضان د روژو ثوابونه په حدیثو مبارکو کې راغلي دي. د الله پاک په نزد باندې ډېره لویه مرتبه ده. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې چا د رمضان روژه خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره او د ثواب په نیت ونیوله، نو د دې انسان مخکیني ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي. خو د دې نه به ګناه کبیره مراد نه وي، د دې نه به صرف ګناه صغیره واړه ګناهونه مراد وي. نو د رمضان مبارک یوه روژه چې انسان ونیسي، نو الله رب العالمین د دې انسان ټولو ګناهونه په دې سره معاف کړي. خو ګناه صغیره ګناهونه الله رب العالمین په دې سره معاف کوي. د ګناه کبیره دپاره هغې دپاره الله رب العالمین د توبه ایستل او الله رب العالمین د استغفار ویل او په هغې باندې پیماتیا کول د آینده دپاره د نه کولو په اراده پوه نیت کول چې الله دا ګناه آینده دپاره نه کوم، د دې نه مې وساتې او توبه په سچه وباسه. الله رب العالمین به دې غټ ګناهونه هم معاف کړي. مبارکه میاشت ته هر انسان ته پکار دی چې د خپل ځان د مغفرت سوال پکې وکړي، د خپل والدینو د مغفرت سوال پکې وکړي، ځکه نبی علیه السلام مبارک سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي وی د رمضان مبارک میاشت راله او په الله رب العالمین باندې خپل ځانونه وبهئ او که والدینم بوډاګانې په هغې باندې په الله رب العالمین باندې خپل ځانونه وبخئ. که په ګاونډ کې غریبانان وي په هغه غریبانانو باندې په الله رب العالمین باندې خپل ځانونه وبخئ. که په علاقه کې غریبانان او مسکینان وي نو د هغې علاقې غریبانان او مسکینانو باندې په الله رب العالمین ځانونه وبخئ. په زما عزتمندو ډیره مبارکه موقع الله رب العالمین موږ او تاسو ته په دې خپل ژوند کې را نصیب کړې ده چې موږ او تاسو پکې خپل ځانونه په الله رب العالمین باندې وبخو. الله رب العالمین دې په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.